يا ولدت نوجوان طلحه ابن برار رضي الله عنه قبایلی خلک ورته سره به تورې غاړې ته نوجوان دی زلمی دی بالغ دی ماشوم نه دی خو نوجوان د حضور پاک د دې اوښې نه کله تاسو تاوي که نه تاسو بېشکي شو هلکه څه کې دلته راشه دا ولې داسې خوا دې خوا تاویږي احبک یا رسول الله ډېر مې خوښ یې د الله رسوله وی ښه زه دې خوښ یم خو یا نو یې زما خبره به منې که نه نو طلحه ابن برار ته وایي څه ما سره دې مینه ده وی خبره منې وی لاړ چې پلار دې مړ اوس به پته ولي چې مینه شته که نشته دورې له شلنګ ورکړه وی دا خو ونه خبره الله رسوله دلته لږ ودرېږه منډه یې کړې اوس د پلار سر به زما ستا د خوږې پروت دې ته تابعدار دې ته مینه وی دې خوا راشه به چې مونږ په چا پلاران نه وژنو خو ما صرف ته کتې چې ستا مینه رښتونې ده او که نه خیر خبره دلته خلاصه کړه حضور پاک مدینې شریفې ته راغی څو ورځې پسې تپوس وکړ یار یو هلک و نوجوان طلحه نوم یې و د برار ځای د بنو وی صاحب خو چې هغه تا نه تلې ناجوړه ده حضور پاک یې تپوس ته راغی غریب دا مرض وفات په بیمارۍ سخت ناجوړه نبي علیه السلام تسلي ورکړه خیر هغه یو خبره وکړه هغه ویل الله رسوله په مرګ نه یم خو زما یو ارمان دی او پڼې وړمه چې ته مې ولیدې زما در باندې خدای محبت ته سره پیدا کړه مې زه به ستا نه نه جدا کېږم سپلی به درپسې ګرځم هغه ارمانونه به قبر ته یوسي ستا خدمت په ونه کنیشن حضور پاک تسلي ورکړو صحابو ته یې وی داسې معلومیږي لکه دا بچې په دې بیمارۍ کې مري نو که وفات شو نو ما به خبروي جنازه وپېزه کوم هغه خبر شو هغه وصیت وکړو زما جنازې له حضور پاک منع غواړه ولې وی په لاره یهودیان دي د هغوی کورونه دي هسې نه رسول الله مبارک ته تلو راتلو کې څوک تکلیف ونه لري خیر دي زما جنازه دی اتفاقا مړ شو غریب صحابو په جنازه رسول الله مبارک تپوس وکړ هغه هلک څنګه دی وی صاحب بېګا وفات شوی دی جنازه کله ده وی جنازه خو پې مونږ کړې ده ما نه وي چې زه به پې کوم وی صاحب هغه وصیت کړی چې په لاره د کافرو کورونه دي په تلو راتلو کې څوک تکلیف ورنه وی ځای ځای په قبر جنازه دا د حضور پاک خصوصیت دی په قبر څنګه جنازه کوي چې لاړ رسول الله مبارک په قبر ودرېد دې ته مینه وایي دې ته تابعداري وایي نو حضور پاک ولې یو دوا نه داسې دوا چې د مینې نه ډکه دوا اللهم الغنا طلحه بحيث تضحك اليك وهو يضحك اليك یا الله دې طلحه سره یو ملاقات وکړه داسې ملاقات چې الله ته ده ته خاندي او دې تا ته وخاندي حضور پاک سره مینه وکړو تابعدار یم